ټول نه مخکې خو جناب الله قرآن کې فرمایي عمل بالمعروف و نهي عن المنکر، یعنی د نیکۍ حکم کوا. نو حکم ګوره دا پاله اسانه بیا نه کېږي، صحیح ده. د دپاره زور هم پکار، صحیح ده. او نهي عن المنکر یعنی د بدو نه منع، خلق منع کوا. او حدیث مبارکو کې سره راځي وایي کله چې بدی ویني، بدی یو بد فعل ویني، بدکار ویني، ګناه ویني، نو لاول څه کو په لاس یې منع کوا. لاس به معنی طاقت، لاولنی حکم څه دی؟ دا طاقت دی. کله کمزوري جناب بیا جبا په جبا ورته وایي چې دا کار غلط کې، او چې د دین هم کمزوري بیا په زړه کې خبر راوله چې دا کار 2 نمبر کار کې، او په زړه کې خبر نه راوړي ته بیا مسلمان نه. نو جنرال مبین صاحب په دې کار کې د سره مونږ ټول ولاړ یو. ګوره زموږ د افغانستان یو تاریخ دی، دا تاسو ټولو ته پته ده. د پښتون نوم چې اغلي ټول نه مخکې لاولنی سره د افغانستان نوم راځي. او چونکې زموږ افغانستان وروڼه په دې ټیک ټاک وغیره کې ډېر مخکې تلي، یعنی شاه دغه شو ولی الله شو او دا نور داسې دنیا کسان دي پکې. نو د الله بندګانو زموږ د افغانستان د پښتنو یو تاریخ دی. تاسو په لایو کې راځئ او یو بل د کمیسو پر دګونو زموږ د پاکستان والا نه دي، دویم ځان شرمولی دی. او زموږ د ښځې په پاکستان ښځې په دې لایو کې ناستې او دا حال هولي راغستی او بل ورته چا ویډیو راولېږله باقاعدار سې وښودل. الله اکبر کبیره. نو جنرال مبین صاحب موږ ټول سره ولاړو، د افغانستان پښتانه تا سره ولاړلي. کم چې مسلمان دی او پښتون دی هغه به د دې په حاشیې مطابق خامخا تا سره ودرېږي، ځکه هغه مسلمان دی. او تاسو ته پته ده اسلام ګورې هر یو ګناه برداشت کوي، خو ګوره په حاشیې نشي برداشت کولی. هغه بني اسرائیلو کې په حاشیې شروع شوه، د موسی علیه السلام په دور کې په زرګونو بني اسرائیل الله جل شانو هلاک کړه. د ابراهیم علیه السلام په دور کې بېننګه او تورسرې ښځې رالې ټال پرشتو پرېښودو. په حاشي دا د اسلام نوم تبا ختمي، مکملي ختمي. او په ټیک ټاک چې کومه په حاشي ده بیا دغه مشران نه دي، دا زه تاسو ته نومونه نشم اخیستی، تاسو ټولې پیژنئ. نو جنرال مبین صاحب موږ ټول تاسو سره ولاړ یو. ایمان والا خلک به تا سره ودرېږي او بې ایمانه خلک به ستاسې مخالفت کوي. او جناب دا خلک په نصیحتونو په پلانیو په ډنګري باندې سمیږي نه، دا د دغه حدیث مطابق لاول په لاس یې منع کا. نو چې طاقت دی په لاس یې منع کا، بالکل ټول سره ودرېږو. زموږ د افغانستان خو یو تاریخ دی، زموږ د پښتنو د پاکستان خو یو تاریخ دی د پښتنو. او هغوی دا لای ورازي مړه والله بس دی، کله سخی کله سخی، کله دې ځای کې اوبه واچوه، کله تاسو به وایئ چې مولانا ته هم ګورې لکه مونږ دم راځي مخامخ راځي. دا خلک درته لیکي نه کله دې ځای کې اوبه اچوي، کله دې ځای کې اوبه اچوي، کله پرتوګونه شلوي، د خلکو ټول عورت ښکاري مړه. او ته دلته سملو تلته سملو، ګرمه مې کو پلان مې کو ډینګ مې کا، دا خبرې دي مړه. د دې دا خولې ماتول پکار دي دغه خلکو، دا خولې ماتول پکار دي خوله. او ټولې جرړې دا مشران دي، دا غټه دا کم غټ کسان چې ټول جرړې دغه مشران دي، دغه کسان دي. نو جناب و مبین سے مونږ تاسو سره بالکل ولاړ یو. ټول پاکستان افغانستان ولس چې کوم مسلمانان دي او په زړه کې د الله نه یری او اسلام فالو کوي، اسلام سره محبت دي، هغه ټول تاسو سره ولاړ دي. دا ټول په زور باندې سمیږي، دا په نصیحتونو نه سمیږي. قسم دې زه خلکو ته وایم چې دا مثال کے طور پر د قیامت په 100 کاله پس راځي، خو دې ټیک ټاک 50 کال راوسته خلکو نه کمیسو پرتګو جامې وستلی او دا ټول ورته ناسي بدغلای او ناسي. نو مبین سه موږ سره ولاړ یو، وګ سره ولاړ یو. الله مرته خوشاله ساته جی.